یہ کہو گے کہ مجھے کیوں واپس لایا جب آپ جا رہے تھے اور جیسے بھی حکومت آپ کر رہے تھے اس وقت یہ عوام کی نہیں تھی. اب پاکستان کی عوام غلام نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ غلامی قبول نہیں ہے. آزادی کی جنگ ہوگی اور آزادی میں اب ہار ہوگی. ہر پارٹی نے ہر یو پارٹی خپل منشور ورکڑے دے. بلاولم منشور ورکڑے دے، نواز شریفم منشور ورکڑے دے. د دو تپوسه کې وکړئ، مهرباني وکړئ د دې دا منشور هم راوالی او زمونږ دا هم راوالی. د دې نه دا تپوس وکړئ وایي په خپل کور کې په دې پارټۍ کې تاسو انتخاب کوئ، الیکشن پکې کوئ، د خپل زوی او د لور نه علاوه یو سیټ چاته ورکوئ. د زرداري نه تپوس وکړئ، د نواز شریف نه تپوس وکړئ وایي تاسو په دې منشور کې یو لفظ داسې لیکلی شوی دی چې د کرپشن نه پاک پاکستان تاسو غواړئ. د تپوس یې وکړئ وایي تاسو په دې منشور کې د آزاد عدلیې یو لفظ لیکلی دی. تپوس یې وکړئ وایي تاسو په منشور کې د پارلمان بالادستي یو لفظ چېرته لیکلی دی. ته پارلمان هم غواړې خو په سودابازۍ باندې غواړې. او زمونږ او د خان ویژن دا دی، د عمران خان ویژن دا دی که پارلمانی نو د عوام په سپورټ او په ووټ په ډیل بیرنس او په مداخلت حکومتونه او پارلمان جوړیږي. دا د عمران خان صاحب آواز دی. زما ټولو تاسو ته درخواست دی، تاسو ټولو خلکو ته دا وایي چې دا انډیپنډنټ دي. ما ته پرون یو کس میسج را لګلی دی چې په قرآن ته حلق ولې نه دی. بیګاره ته بیا یو کس وایس میسج نوټ را لګلی دی. کور کمیټۍ کې داخلي ده، د ټولو نمایندګانو نه او د ټولو کسانو نه په قرآن حلق واله. زما ورته جواب دا و مې د عوام چې په وړاندې ولاړ دی انشاءالله که تاسو په دې اعتماد وکړو ستاسو په وړاندې دی. که ریاض خان دی، که بحر جهان دی، که کبیر خان دی چې د یو نشان ګډیال دی، د بل چارپایي ده او د بل هینډ پمپ دی. که تاسو په اعتماد وکړو نو زمونږ په اعتماد دی انشاءالله تعالی په ژوند کې به واپس تاسو نه را نه شي. ټکټونه به په ژوند کې هیر کړي انشاءالله که آینده او دې غداري وکړه. غداري دې نه کوي، دا غدارۍ والا نه دي. دا تاسو ته په دې وایي چې لیډر ستاسو په جیل کې دی او دا به بلې پارټۍ ته لاړ شي. انشاءالله لیډر عمران خان صاحب دی، زمونږ د ټولو مشترکه چیرمین عمران خان صاحب وو دی او یي به هغه لیډر دی که هغه په جیل کې او که جیل نه باري. انشاءالله پاک تاریخ باندې به دې له عبرتناک شکست ورکوو. زما راته درخواست دوره دی چې د یو خو تاسو ته دا ویلي دي وی د کې پی کې عوام بے وقوفه دی. د نواز شریف نه صرف دا مطالبہ کو پرزور، نہ صرف ہم نواز شریف سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے سارے پختون قوم کی بے عزتی کی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ کے پی کے میں، چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہے. آئندہ آپ نے کے پی کے کا نام بھی لینا ہے تو پہلے انکنڈیشنل اپالوجی کرو گے، پھر آپ کی اپالوجی ایکسپٹ ہوگی. اور جہاں جہاں بھی پختون قوم ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کبھی ان کو معاف نہ کرنا جب تک آپ ان سے ووٹ پہ بدلہ نہ لینا. پہلے ان کو سکھاؤ کہ کیا ہم عقل مند قوم ہیں یا ہم ویسے غلط پارٹی کے ساتھ جانے والے ہیں تاکہ نواز شریف جانے عقل مند قوم ہے. انشاءاللہ نواز شریف اپنی ہی سیٹ انشاءاللہ لاہور میں ہارے گا. لاہور کی عوام جاگ اٹھی ہے، پنجاب جاگ اٹھا ہے. انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ نواز شریف کو سموتھ سیلنگ نہیں ملنی. پاکستان تحریک انصاف نے اس کا راستہ روکنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم روکیں گے آپ کا راستہ، عوام آپ کا راستہ روکے گی. آئندہ پارلیمان میں بدعنوان لوگ نہیں جائیں گے جن پہ بدعنوانی کے الزامات ہوں گے اور انشاءاللہ بدعنوانی کے بنیاد پہ پارلیمان میں حکومت بنا نہیں کرے گی.
इंशाल्लाह ये हमारा आपके साथ कौल है। याद रखना 8 तारीख को अवाम आपको करके साबित करेगी। तमाता सुकून ते यो दरखास्त है कि तासु कम ज़ाय किया है मेहरबानी होकर फल सपोर्टर वोटर तो हुआ है कि द खान से द आजादे पजंग की जमुन सर हिस्सा वाची मुंग जाती स्न वाड़ू के इमरान खान से जाती से बुकते नंदन बस्ता सुदाम रोड द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द चेयरमैन पे हैसियत खास प्रोग्राम देने वाला चिकल से चेयरमैन शुमा न द इंडिया न्यूज़पेपर हो द गल्फ न्यूज़पेपर खास खलक बडीरी दागी दा हेडलाइन कि फसल काला के द पॉलिटिकल पार्टी द चेयरमैन इंतखाब दास न रशुए लका इमरान खान से चेयरमैन इंतखाब करे दायो हिस्ट्री इमरान खान जोड़ा करेगा द जमहूरियत का पारा जोड़ा करेगा हम दावायु चिकल तासो 8 तारीख पाने इलेक्शन कवाए और इलेक्शन का वोट तलाश है न जमून टोल पॉलिटिकल एजेंट का जमा दरखास्त है और दा खान से इंस्ट्रक्शन चितासो पूरा मनुसाते जान तासो मुतशद्दिद नशा खो पक्पल जे उधरे गए पक्पल पुलिस स्टेशन न बार और गन न उधरे गए तरसो चितार अक्पल फार्म नहीं दर करे तर आगे बायो का जक वोट वर कवल उस्ताद वक्ते द वोट दफल हक दिफा कवल उस्ताद वक्ते और दा उस्ताद फ्यूचर दे और दा सुमला यंगस्टर जो वलार दी खान से उस्ताद द पार दे और खान से कोई जर काला बतेर कमा को कंप्रोमाइज बोन कमा दा उस्ताद द मुस्तकबिल द पार दे इंशाल्लाह खान ने मलकई इमरान खान माने दिन इमरान खान दे इंशाल्लाह ताला कटोल हो रहा है माह के बदी दानदाई खोले 19-20 की दानदी कीगी खुद 30% और 70% दानदाई ने कीगी दूसरा दागे पुखानी वर्ष दत हजार खुशहाली दानदी बहु इंशाल्लाह अवाम वेखते और वेख पर 8 तारीख होगी जमाटो लुता दरखास्त है